ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو زبردست وظیفه درکول غواړم. دا وظیفه زه الحمدلله په خپله کوم. دا وظیفه د حضرت مولانا عبدالحق رحمت الله علیه د کوړي چې کوم محتمم او حقانیه کوړه خټک په تاسو پیژنئ چې په غونډه ایشیا کې د ټول نه غټه مدرسه دا د کوړي د حقانی مدرسه ده. حقانیه حقوړي مدرسه دا یو غټه مدرسه ده محترمو. د هغې محتمم څوک و، د هغې مشر څوک و؟ مولانا عبدالحق رحمت الله علیه. مولانا سمیع الحق رحمت الله علیه والد محترم. اوس هم مدرسه موجوده ده. شیخ ادریس صاحب پکې هم درس کو په دې مدرسه کې، او تقریبا 1300 طالبان صرف په یو درجه کې دي. دور حدیث یو ته ویل کېږي. نو د هغې استاد، د هغې مدرسې محتمم، د هغې مدرسې مشر دا وظیفه ښودلې ده چې دا وظیفه څوک په دې طریقې سره کوي نو انشاءالله چې الله جل شانه د سم وړ الله به ورکوي. او وختل هو پکې لا ډېره خبره ده. وظیفه کول دی او د انسان حاجت پوره کېدل دي. که وړوکی وي که غټ وي محترمو، نو راځئ د دې وظیفې راز وپېژنئ. دې وظیفه کې چې کوم طاقت دی هغه وپېژنئ، او دا وظیفه په یقین سره وکړو انشاءالله چې الله جل شانه راته ډېر خیرونه هم راکړي، الله جل شانه راته حاجتونه هم پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانانو خویندو او هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی د ټولو مسافرو د ټولو ترسرو نارینه او زنانو الله تعالی ټول حاجتونه پوره کړي. الله مو د دنیا او آخرت خوشحالۍ نصیب کړه. پس چې خوشحالیږئ الله مو هغه خوشحالي نصیب کړه، پس چې خفه کېږئ الله تعالی مو دغه ټولو څیزونه تاسو له امن درکړي. محترمو، نن زمونږ وظیفه سورت قریش ده. سورت قریش یو برکتي سورت دی. دا چې څوک وي الله تعالی به د انسان نه ډېرې فایدې ورکړي، ډېر حاجتونه به الله تعالی پوره کړي، دشمنانو هم مقابله کې به الله تعالی محکم کړي. نو دا وظیفه تاسو انشاءالله وکړئ. دا وظیفه محترم آسانه هم دی. بسم الله الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دا سورت محترم. دا سورت پتا سرنگی وائی. دا سورت پتا سحر منفس وکرتا وائی مرتبه 7 بار 7 مرتبه نه سوري حالت شما. دا به تاسو 11 مرتبه وای. سحر منفس 11 مرتبه، سحر منفس 11 مرتبه 11. د ماښام د منفس 11 مرتبه 11 مرتبه. دا وظیفه په باندې سره کوي انشاءالله. دا کوړي څومره غټه مدرسه ده، دا غي ټول ضرورت په الله تعالی پوره کول. نو زمونږ ضرورت په هم الله جل شانه پوره کوي. زمونږ حاجتونه، مقاصد، مشکلات په هم الله جل شانه پوره کوي. نو ساسې مونځ کو، سحر مونځ او ماښامي مونځونه د هغې نه پس دا وظیفه انشاءالله په دغه ترتیب سره کو. الله جل شانه به حامي او ناصر مددګار شي. موږ ته هم ډېر دعاګانې کوي، موږ تاسو ته کوو انشاءالله. الله تعالی دې ستاسو هم دنیا او آخرت ښایسته کړي. الله تعالی دې زمونږ هم دنیا او آخرت ښایسته کړي. الله دې تاسو هم په دین باندې منور کړي. الله تعالی دې موږ هم په دین معطر کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فی امان.